السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اسی معمول مطابق ہو د ماهانه سبعی وقت بیان حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه او کوي و بگاه چونکه او طبیعت پورا شونه هغې وجې نه او ما ته حکم وکړو تاسو دو سره څو خبرې وکړي. مسلمان قوم او امت مسلمه یو جسم په مانند دی، لکه څنګه یو جسم اعضا او اندامونه یو بل سره تړلي دي. د یوه عضو تکلیف او درد د جسم ټول اندامونو ته احساسیږي. داسې د مسلمانو دین او ایمان، روایات او معاشرت خپل منځ کې تړلي دي. د یوه مسلمان دین او ایمان کمزوري یا نقصان دا په نور ټولې معاشرې باندې ټولو مسلمانو باندې اثر انداز کیږي. المؤمنون کجسد واحد، مسلمان د یوه جسم مثال لري. ان اشتکا عینه اشتکا کله، که جسم سترګه دردیږي ټول جسم په درد وي، او که چیرې جسم کې سر دردیږي نو ټول جسم په تکلیف کې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمان قوم او د امت مسلمه دا دینی شعبه ده یو مثال سره موږ تاسو ته بیان کړی ده چې د مسلمانو شعبه ده ګاډه ده. که دو خوشحال وي په ګاډه به خوشحال وي، او که پریشان وي په ګاډه به پریشان وي. ای دو نما جمع یوه ده، ای دو ګاټه توان شریک ده. لکه څنګه یو ګاډه کور کې ورونه اوسیږي یا په یو کلي کې خلک اوسیږي، نو د ای ګاډه کور د ای کور ګاټې تونونه ګاډ وي، د ای کلي ګاټې تونونه ای کلیوالتوب په تور ګاډ وي. ای دی امت به تور امت ګاټه توان ګاډ دی. ای دو نما جمع یوه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې داسې مثال لري لکه یو سمندر کې کشته کې مسافر سفر کوي، او دا کشتی داسې جوړه ده چې دوه چتونه لري، یو لاندې چت یو باندې چت. د لاندې چت والا چې کله اوبو ته حاجت پیش شي نو بیا پاس چت ته وخیږي، د دریاب نه اوبه روباسي خپل ضرورت پوره کړي. خو دو کله دا سوچ کوي چې یاره دومره تکلیف موږ کوو، هر ځالې اوبو ته پاس چت ته موږ درومو، د لاندې چت نه به یوه تخته روباسو، موږ ته به دویم چت ته تلو ضرورت نه وي. د هغه ځای نه به لاند د دریاب نه سمندر نه اوبه راخولو. ظاهره خبره ده چې په کشته کې یو ځل د اوبو حصې کې سوراخ پیدا شي او کشته ته ننه اوبه راغلې، نو بیا دا کشتي ډوبیږي.
پاسه اوبو باندې چې کشتي روانه وي نو کشتي مزال کوي، خو کشتی کې نه چې اوبه داخله شي بس دا کشتي بیا ډوبېږي. که د پاس چت والا خلک هغو دا سوچ وکړي چې یاره د لاندې چت والا خو کشتی نه تخته وباسي، خو دا کشتي که ډوبېږي نو بیا ټول ډوبېږو، نو لاندې چت والا ته ویر شي او هغو ته خبره وکړي، پوهېږي چې ګوره دا نقصان کار ده، داسې مه کوئ. نو که دوی خپله ذمهداري ادا که او هغو خلکو یې دو خبره ومنله او لاندې حصې نه یې تخته نه وبسله، نو لاندې چات هم محفوظ شو، باندې چات هم محفوظ شو، دواړه یې غرقېدلو نه بچ شو. او که یې پاس چت والا یي چې موږ ته څه دې باندې فکر کول پکار دی، خپل کار یې د خپل کار به کوي، هغو سره زړه نه شو خفه کوله، یا دغومره موږ نه کېږي چې موږ هغو پسې اوس ګرځو ته سوالونه کوو. نو هغوی سستی مظاهره وکړي او د لاندې چات والا تخته وبسي، چې کله کشتۍ ته وبر ګاډه شوې او د کشتي ډوبېږي نو بیا داسې نه ډوبېږي چې لاندې چات والا ډوب شي او باندې چات والا پاتې شي، چې کله کشتي ډوبېږي او بر دواړه چتونو والا ډوبېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې مثال کې دغې امت د عشې باندې یو بهترین تمثیل ور کړی ده چې د مسلمانو شا باده داسې ده که هر سړی دې باندې اکتفا وکړي چې زه خپله باندې دینداره یم، 5 وخته لمونځ کوم، روژه نیسه، حج کوم، زکات ورکوم، بس دومره دینداري ما کفي ده. خپله هر چا خپل کار ده، که څوک لمونځ کوي که نه کوي، که څوک روژه نیسي که نه نیسي، که څوک د چا حقوق ادا کوي که نه ادا کوي، د اوقافو څوک غام کوي او که نه کوي، مریض پروت دی هغه عیادت څوک کوي که نه کوي، هر چا خپل کار ده. زه چې خپل ځان پوره که بس دا مو ډېر ده. نو چې کله بیا امت باندې کله تکلیف راشي بیا به صرف هغه خلک په دغې کې نه وي مبتلا چې کوم خلک ګناهګار وي، بلکې د کوم چې دینداره دي دا به ورسره برابر په دې عذاب کې مبتلا وي. دې امت به طور امت چې امت باد شي، نجات په دې کې دا چې دا امت شا بعد خپله کې سره ګاډه کړي، څوک ځان ته بیل بیل ځان نه یی. مخکې وختونو کې څه ګذرا کېدله، کم از کم د یوې چردیورۍ نه نه به د کور سرپرست دا خیال ضرور ساتلو چې د ما بچي ویرونه المسیح سبی به چې لمانځه ته راوتو نو ټولو کټونو باندې به یې ګاشت کولو، خپل بچي به یې ارچېږولو، ویرونه به یې ارچېږولو، نو هغې سره کور ماحول برابر. اوس خو دومره ځان ته ځني ده او نفس نفسي ده چې پلار زوی ته همت نشي کوله چې زوی لاندې په شي به در پوه شي او پلار سره خبره کوه شي. نو پلار دومره کم همته وي چې خپله سبعي جومات ته روان وي لمانځه ته، خو دا همت وینه نه کېږي چې بچي باندې غږ وکړي جومات ته لاړ شي. ورور خو لرې خبره ده چې مشر ورور کشر ورور باندې غږ وکړي، یا بیا هغه نه لرې درېیمه درجه د ویاره ده، یا بیا د تره زوی ده، یا بیا کلیوال ده، نو ورو خبره نوره سستېږي. واز و نصیحت حد رسې خو موږ کار کوو، البته باقاعده یې سړي باندې زړه خوړل چې رښتیا سړی ته فکرمند شي لکه څنګه خپل بچي ته فکرمند وي. دا شی شا بعده اوس وخت کې د امت مسلمه کې هغې ډېر انتهایي فقدان ده او د هغې نتیجه موږ ته دا برآمد کېږي چې نن مسلمان دینی طور باندې هم دنیایي طور باندې هم د هغې اسباب لوټ کېږي. مسلمان نه د هغه دنیا محفوظه ده نه د هغه دین محفوظ ده، نه مو ایمان محفوظ ده نه مو روایات محفوظ ده، نه مو معاشرت محفوظ ده نه مو سیاست محفوظ ده. هر شی د ایموږ تاسو یې غیرو په لاس کې دی. وجه صرف دا چې ایموږه شا باده ګاډه نه ده چې کله د کوم کور شا باده ګاډه وي خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وي، هغې کې ډېر طاقت وي. په ځنګل کې چې دوه غویه داسې وخت تېروي که چېرې مزري په یوه غویه باندې حمله وکړه بل غویه به د هغه دفاع کوي، نو مزره ډېر طاقتور ده او د جنګل بادشاه ده، خو دوه غویې چې وي ته ځای ته شي بیا مزره یو غویې نشي ماتولی. او چې کله دو خپله کې د یوه بل غم غرض نه وی بیا لویه رمه روانه وي د مشو یا د غاو یا د ګډو وزو، بیا مزره په ارګاډ شي چې کومه یې خوښه وي هغه نه اروونیسي، نور هغه ته سترګې غړوي، خیال یې دا وي چې لکه د هغې نه مبارو موږ باج پاتې شو،
سبا ته یو بلې نمبر راغلی نو دغه ټول ریوړ او دغه ټوله رما غیر محفوظه وي. نمبر پورې فرق ده او نمبر پورې چا نمبر اول روش چا نمبر رستا روش غیر محفوظ ټول دی. چې کله د امت خپل منځ کې شابه د ګاډه نه وي دا فرق خو به ضرور وي چې په چا به نمبر اول درسي په چا به نمبر رستا رسي خو محفوظ هیڅوک هم نشته. نه چا دین محفوظ وي نه به د چا ایمان محفوظ وي نه به د موږ دینی روایات محفوظ وي نه به د موږ معاشره محفوظه وي. بس د دې امت نجات او حفاظت په دې کې ده چې موږ خپل دینی شابه د ګاډه کو. دا ټول مسلمان موږ داسې وګڼو لکه خپل ورونه خپل بچي خپل ترونه چې څوک د مشر وي هغه د پلار په ځای د اتره په ځای او کوم د کشر وي هغه د بچي او د ویاره په ځای چې کوم د همزوله وي هغه د خپل ورور په ځای. چې دا فکر کله خلکو کې پیدا شي بلا تفریقه چې دا سړی د ما محلې ده نو د سره به زه شابه ده کوم چې ما محلې نه ده بس هغه خپل کار ده یا دا د ما پرټۍ سړی ده د سره به زه شابه ده کوم چې ما پرټۍ کې نه ده بیا هغه خپل کار ده یا دا سړی د امام مذهب کې ده چې د ما مذهب نه ده زه به هغه سره شابه ده نه کوم. نه چې یو ځل چا لا اله الا الله کلمات تیره کا دا یې ته د اسلام ورور وګرځېدو. انما المؤمنون اخوه مسلمانان خپله کې سره ورونه دي. دغه ټول امت چې خپل منځ کې د ورورولۍ کردار ادا کړي دې ته د امت شاباده یایي چې اوس امت خپل منځ کې شاباده ګاډه بیا د دنیا ټول طاقتونه جمع شي د مسلمانو هیڅ نقصان نشي کولی. مسلمانو دین به محفوظ وي مسلمانو ایمان به محفوظ وي. دا یوه خبره اهم ده چې امت کې شاباده پرې کېږي ویلې دې خبرې باندې خو تقریبا ټول پوهېږو چې د کور شاباده ګاډه وي هغه کور قدر عزتمند وي هغه کور محفوظ وي هغه کور عزتمند وي. چې کوم کور خپل منځ کې شی باندې پرې شي د کوم کلي خپل منځ کې شی باندې پرې شي یو بل ته نه ویرسي دنیا خپلې شی باندې دی مرده زنده کې نه ویرسي چې د هغه خوشحالي وي بیا دو هغه کې شرکت نه کوي چې هغه باندې تکلیف راشي بیا هغې ته دو نه ویرسي. هر سړی ځان ځان ته وي نو چې په کوم کور کې شا باده نه وي هغه کور څه شی د هغه وزن کم وي د هغه عزت هم کم وي. چې کوم کلي کې خلک شا باده کوي یو بل سره یو کس باندې تکلیف راغلو ټول کلار جام وي نو دا کله ټول عزتمند وي او دغه کله ټول د خلکو په نظر کې هغه ښه خلک وي. خو د کورونو کې یا په کلو کې یا په قومونو کې یا په امتونو کې موږ هم موضوع خو نن د امت متعلق ده کور کې شا باده ویلې کټ کېږي هغه ځان ته مستقله یوه موضوع ده. د امت کې خلکو کې شا باده ویلې کټ کېږي. الله رب العالمین په دغه آیات کې د شی باده جوړولو یو بهترین اصول بیان کړی دی. فبما رحمت من الله لنت لهم دا د الله رب العالمین فضل او پتا باندې چې خلکو د پاره ته بالکل نرم شي خلکو د پاره خیرخوا شي هغه سره به تاسو سختی نه کوله په هغه باندې د ځان مسلط کولو نه یا هغه اختیاراتو د قدر کولو د هغه د ارایه د احترام کولو نو دې وجه نه د خلک په تا باندې ټول دي خلکو شابه ده جوړه ده. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك کدا سه ژبه دی وا چې هر وخت د په ژبه کې سپکې سپورې وا او زړه دې داسې وا چې په چا باندې رحم نه راتله سخت زړه دی وا هیڅ سر رعایت نه کوي چې په چا باندې حق ور باندې وي هغه سره ذره برا گزاره نه کوي او چې چا در باندې حق وراشي بیا هغه حق نه ادا کوي سخت څنګه دل انسان لنفضوا من حولك د خلک به ټول د تونه تتر بتر شي د دومره مجمع چې تو باندې ګرځه ده د نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین فرمای ځکه چې یو تا کې نرمي ده دویم فاعف عنهم کدا سه معاشره په ځای باندې جمع ستل غواړي خلکو نه عفو کوه انسان نه غلطي خامخو کیږي انسان کمزور ده ناقص ده انسان نه علمی خطا کیږي عملی خطا کیږي چې کله انسان خطا وکي او هغه په خپل خطا باندې نادم شي که چا سره څه جرم کړی وي نو پکار ده چې هغه باندې تسامح وکړي چشمپوشي وکړي عفو او درگذر خپلو خپلوانو ته خپلو بچیو ته د هغو نه عفو کول د هغو په غلطیو باندې سترګې پټول
واستغفر لهم د الله په حضور کې هغه د پاره الله نه مغفرت غواړه وشاورهم فی الامر او د خلق ځان سره په کورونو کې رائے کې مشورې کې ګډوه. نن مو تاسو سره دغه باندې لاندې خبره کول مقصود دي چې د امت مسلمه د مسلمانو جماعتونه د مسلمانو ادارې د مسلمان قوم خپل منځ کې شی بعد جوړولو د پاره یو ډیر اهم او ضروری شای باهمي مشاورت. اوس وخت کې د مشاورت بالکل چې کومه اصل حقیقت او حلیه ده موجود نه ده. دغه وجنه امت وجود ته نرسي، امت ټوکړي ټوکړي ده، منتشر ده، تر به تر ده، څوک یو طرف ته روان ده، څوک بل طرف ته روان ده. مشوره د یو کور، د یو کلی، د یو قوم، د امت جوړښت لپاره بنیادی ضرورت ده. مشوره دی وجنه نه کیږي چې یو سړی دا خیال کوي چې زه خپله ورا په دې خبرې مې سار خلاص نه ده، زه په نه پوهېږم، زه علم مې کام ده. نو مشوره د څومره چې زړه پوه وي، زیات پوه سړي دپاره مشوره الله رب العالمین طرف نه یو موږ تاسو ته هدایت بندگانو کې په انسانانو کې کائنات کې ټولو نه زیات علم لرونکا د موږ تاسو پیغمبر ته حاصل او د موږ تاسو پیغمبر د مشورې دا حالت و. یو صحابي فرمای چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه زیات څوک د مشورې اهتمام کوونکی نه ده کتله. وړو وړو خبرو کې خپل ذاتي خبرو کې به مشوره کوله. واقع افق حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې چې الزام ولګېدو، په هغې کې نبي صلی الله علیه وسلم خپل ملګري خپل خپلوان ټول ارجمع چې تاسو دې معاملې کې څه رایه ده، حتی کې چې هغه خپل کور چې کوم وینځي وي یا ونه مشوره واخیسته چې تاسو دې کې څه رایه ده. غزوه احد سن 3 هجري کې چې کله مسلمانو باندې د مکې مکرمې قریش او د مشرکینو نورو خلکو طرف نه حمله کېدله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول خپل ملګري ارجمع کړو. پای کې زنه نوجوان عمر هم چې موږ دا لړۍ مدینه منورې کې نه لړاو کوو که بار وځو، او چې کوم مشران صحابه کرامو بلکې خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې رایه دا وه چې موږ د جنگ مدینې کې نه لړاو. فایده به دا وي چې کله دشمن نه نرنوځي مدینې منورې ته، نو موږ خو خپلې حجرې دي، کورونه مو د موږ محفوظ وو، نو هغه موږ منځ کې ګیر کړو. خو چې کوم نوجوانان صحابه کرامو هغه خو جذبه ډېره وه، هغه ویل چې نه موږ داسې جنګ نه کوو، موږ میدان باندې آمنې سامنے یو بل ته سینې په سینې ورسو. د عربو کې دا شیا ډېر ده، عربو کې دا غیرت ډېر زیات د جګړې په صورت کې هغه په سټ باندې بالکل نسی. د فلسطین تاسو ګورئ، فلسطین کې وړه وړه ماشومان دي عرب، داسې جذبات او داسې تاثرات دي سړی ته حیران پاتې شي چې یو انسان د عمره بهادر او یو انسان د عمره زړه څنګه لري، مرګ نه خو سره ډریږي نه. نو صحابه کرامو کې چې کوم نوجوانان وو هغه ډېر په جذبې کې وغویل چې یا رسول الله موږ میدان کې بالکل آمنه سامنے چې یو بل طرف نه حجرې کورونه مورونه نه وي چې هغه په میدان موږ په میدان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوجوانان صحابه کرامو رای ومنله او د مدینه منورې نه بار د احد غره په لمنې کې جنگ لړاو. سن 6 هجري کې حدیبیه په مقام کې مسلمانان چې کله عمرې ته تلو او هغه ځکه مکې خلکو هغه رکو کړي وو، الله رب العالمین طرف نه حکم راغلو پوره تفصیل دا صلح حدیبیه چې کوم صلح شوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله نه حکم راغلو چې تاسو احرامونه کولاو کې. مسلمانان خو ډېر ناراض وو ځکه چې مکې خلکو ډېر زیات ظلم کړو، ډېر زیاتی کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته حکم وکړ چې تاسو احرامونه کولاو کې خپل سرونه کال کې. صحابه کرامو نبی علیہ السلام باندې خپل سر قربانولو او په دې وخت کې هغه دومره د هغه په خفګان په عالم کې وو چې چا دا همت نشو کوله چې اوس د سر څنګه مشکل په حرام نه څنګه ځان آزاد کو. نبی علیہ السلام دوه درې ځلې خلکو ته یې سرونه کال کې چا سر ته ګوتې نه ورډل، دغسې ولاړو ګم سوم. اخري نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیبي حضرت ام سلمہ رضی الله عنها هغې ته ورغلو کور ته، هغې سره مشوره وکړه چې صحابه کرام خو بار زه ورته یم چې سرونه کال کې څوک سر نه کوي، د الله حکم ده احرام کولول دي،
څه وکړو؟ تا څه خیال ده؟ ام سلمه رضی الله عنها هغې نبي علیه السلام ته مشوره وکړه چې تاسو بار واوځئ، خپله به نوېشته تاسو حلق کې. صحابه کرام چې ته وګوري چې د 20 کال کو بس بیا څوک نه پاتې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله باره ووتو چې څنګه خپل سر باندې وسترار کېږدوله، صحابه کرامو ټولو یو بل ته کېناستو، خو دومره زیات پریشان وو. یو صحابي فرمایي چې موږ په دې ډرېدو چې د یوه سړي په سر باندې مو استرا ایښې ده چې ډېر د خفګان د وجې نه یې سر په ځای په مریر نرتېره نه شي، چې خپله کې یو بل حلال نه کړو. دومره سخت موږ پریشان. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دومره غاټې واقعې کې هم مشوره خپلې بیبي صاحبې سره وکړه. خپلو شاګردانو سره به نبي علیه الصلاة والسلام مشورې کولې. نو مشوره دې دپاره نه وي چې یو سړی چې زه پوه یم بیا ما ته یې مشورې حاجت نشته، چې څومره سړی پوه وي هغه ته بیا هم د مشورې حاجت شته. ځکه د مشوره ډېر ببرکته عمل ده. ټولو نه اوله فایده یې مشورې دا وي چې کوم سړی مشوره کوي، یو خو د هغې ملګري د هغې چې کوم متعلقین دي یا دې خبرې سره تړلي خلک دي، د هغو صلاحیت میدان ته راوځي. ځکه چې په یوې خبرې باندې کله ته چا ته اختیار ورکړې چې دې کې تا څه رایې ده، بیا د ټول امت اجتماعي خبرو کې چې کله ته کسانو ته د رایې کولو اجازت ورکړې، نو د انسان نه چې کوم د علم پټ هغه د تخم ده هغه سار په ورجوته ونیکي. چې کله یو سړي ته مشورې موقع ورکړي هغه په زړه کې نوې نوې خبرې رسي. که یو سړی ته پوسته نه په هغه باندې سار باندې لاس ایښی ده چې زه کوم څه یې هغه به منې، ده کې نه صرف غلامي پیدا کېږي بل یو شی نه پیدا کېږي. علم نه محروم وي، ازادۍ نه محروم وي، خوشحالۍ نه محروم وي، ځکه هغه صرف دا پېژني چې د ما مالک ماته څه یي، بس نور شي نه هغه خبر نه وي. چې کله ته هغه ته ازادي ورکړه چې ته څه یې، نو په هغه کې نه ډېر شیونه بیدار شي. انسان خو د صلاحیتونو خزانه ده. انسان چې صحیح استعمال شي او د صحیح تربیت وشي، دا انسان خو د فرشتو نه مخکې مزل کوي. الله رب العالمین د کې ډېر کمال شواله ده، خو چې دا کمال یې د په کار باندې راوستلی شي. د مشورې یوه دا فایده وي چې په معاشرې کې د خلکو علمي استعداد، د خلکو هنر، د خلکو کمال، د خلکو پویه دا میدان ته راوځي. دا غټه خبره ده. دویمه فایده یې دا ده چې کله یو سړی مشوره کوي، مشورې د وجې نه خپل منځ کې اعتماد پیدا کېږي. چې کله ته چاته وایې چې یاره ما ته دا کار پیش ده، اگر چې تو ذاتي کار ده، دې کې تو څه رایې ده، او هغه خبره هغه په طول پوره وه او تا د هغه خبرې ته اعتبار ورکړو او تا هغه ته وایي چې بلکل دا خو تا صحیح خبره وکړه، زه به دا کار شروع کړم. تاسو دوه خپل منځ کې قلبي ربط پیدا شو، هغه په تا باندې اعتماد پیدا شو، تا په هغه باندې اعتماد پیدا شو. چېرې د سړی ما ته خیرخوا ده، ما ته سیخه خبره کوي او هغه په دې پوه شي د سړی ما ته اهمیت راکوي. د نن سبا چې موږ خپل منځ کې یو بل سره اعتماد نشته ده، ځکه چې موږ یو بل ته د ارایې حق نه ورکوو. هر سړی چې زه پوه یم، چې کله هر سړی چې زه پوه یم ته نه پوهېږي، نو خپل منځ کې اعتماد ختم شو. چې کله یو سړي ته ته دا حق ورکړې چې تا رایې محترمه ده، ته یوه خبره موږ ته وکړه، موږ تا خبرې ته اعتبار ورکوو، نو په هغه کې تا داسې یو شی پیدا وکړو چې بس هغه په تا اعتماد کوي، ته په هغه اعتماد کوي. او د معاشرې د اتفاق دپاره خو اعتماد انتهایی ضروري ده. چې څو پورې د خلکو خپل منځ کې اعتماد نه وي یو بل باندې، چې هغه په دې ډېرېږي چې یاره دا یې ما رایې احترام نه کوي، دا د ما جذباتو قدر نه کوي، نو هغه تا باندې سبا ته اعتماد نه کوي. چې کله اعتماد نه وي نو بیا اتفاق څنګه جوړېږي؟ اتفاق د پوره خول شی اعتماد. نو په رایې کې الله رب العالمین دا برکت شوله چې د خلکو خپل منځ کې یو بل باندې اعتماد پیدا شي. دریم نمبر چې کوم خلک مشوره کوي، الله رب العالمین دوی پښیمانۍ نه او د اتوان نه ساتي. اول خو د مشورې په فیصلې کې توان نه کېږي، هغه کې به خامخا مسلمانو ته خیر وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: ما خاب من استخاره ولا ندم من استشاره. څوک چې استخاره کوي، الله رب العالمین نه خیر غواړي، هغه نه مراد کېږي نه. او چې څوک مشورې عادت جوړ کړي، دا سړی پښیمن کېږي نه. یعنې د فیصلې بلکل په ځای باندې لاګي. الله رب العالمین د په فیصلو کې برکت واچوي.
نو خلکو فیصلې هغه وزني شي، خلک د پښیمانۍ نه محفوظ شي، او که خدا نه خواسته سبا ته یو نقصان هم وشو یو بل باندې به څوک الزام نه لګوي چې دا تو داسې وکړو دا تو داسې وکړو. مشورې خبره ټولې د اجامې خبرې، بس که په هغې کې نقصان وشو هم خلک مطمئن وي، نو دا ځان ته غټه خبره ده. دا خو د مشورې وړه وړه فواید چې تاسو ته مشمار کو، خو دا ولې حاصلېږي چې کله مشوره هغه حقیقي صورت کې مشوره وي، صرف یو رسمي شی نه وي. نن زمانې په مصائبو کې یو غټ مصیبت دا ده چې دینی تقریبا ټول کورونه هغه رسمي ګرځېدلي دي. رسم صرف د وشي صورت دا نتیجه نه ورکوي. ان الله لا ينظر الى صورکم، الله د تاسو صورتونو ته نه ګوري چې ښه ښایسته ښایسته صورتونه مو دي، بلکې الله رب العالمین د تاسو اعمال او نیتونو ته ګوري چې دا عمل څومره په طول پوره ده. یو خدا مشوره وي چې ملګری کینی لاس کسان، یو په هغې کې مشر وي جرنیل وي یا کرنیل وي، هغه صرف یوه اطلاع راوړي ملګرو ته، نور خلک به هغه سره بیا ها کې ها میلووي. دې ته مشوره نه وي. مشوره دې ته وي چې ته په هغې خبرې باندې ټولو ته داسې آزاد ماحول جوړ کړي چې په هغې کې څوک که د بدشاه خلاف خبره کوي، که د جرنیل خلاف خبره کوي، که د کرنیل خلاف خبره کوي، چې کوم په چا خلاف یې کوي هغه د اورېدلو برداشت هم لري، او چې کوم رای ورکوي هغه د ایلو طاقت هم لري. که مشورې ته داسې کس ناسته چې هغه دومره بزدل ده چې هغه د ځان نه یوه درجه یوه ډیګري غټ سړی وي، بیا هغه په مخ کې هغه رپ نشي واله، نو دا مشوره نه شوه، دا هسې د یوه جمګټه شوه. جمګټې ته مشوره نه وي. او یا په مشورې کې د داسې جابر کې نوله ده چې د هغه خلاف څوک رای ورکړي نو هغه یې به جیل ته چولی وي، بیا خلک یې ډار د وجې نه هغه خلاف رای نه ورکوي، نو دا هم رای نه ده. رای هغه ده لکه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین به کوله چې یو طرف ته به امیر المؤمنین ناستو او بل طرف ته به یو ملنګ فقیر بل ملګری ناستو، د امیر خلاف به چې خبره راغله هغه ته به یې ګوته ونیوه چې دا کار په تا کې غلط. عمر بن الخطاب رضی الله عنه جلیل القدر صحابي ده، او دومره الله رب العالمین طاقت ورکړي چې وله و چې په کومې لارې به دا روان شو شیطان به هغې لارې نه بیا لار ته ووله، الله هغې کې دومره روحاني طاقت شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای که ما نه بعد څوک پیغمبر جوړېده عمر به پیغمبر جوړ شو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله امیر جوړ شو منبر باندې خلکو ته حکم کولو چې تاسو ما خبره واورئ او د ما خبره بیا عملي کړئ. نو یو کس چک شو میدان مجمع نه چې موږ نه تا خبره منو او نه تا اطاعت کو. امیر المؤمنین ده او عام بدشاه نه ده، موږ ته پاکستان هندوستان داسې بدشاه خو د هغه په یوې هغې کې ارتلی حلقې کې ټوله ډېره لویه رقبه د هغه بدشاه کې وه. عمر بن الخطاب رضی الله عنه تپوس وکړو چې دا ویلې د ما خبره ته منې ویلې نه واورې ویلې نه، نو هغوی ته وایي چې ګوره ته موږ ته د عدل او د انصاف خبرې کوي، خپله د بېانصافي کړې ده. څه بېانصافي مې کړې ده؟ پرون بیت المال راغله او بیت المال ته هر چا ته یوه یوه کپړه میلاو ده، او موږ ته ګورو چې ته په منبر باندې ناست تا دوې کپړې شولې دي، تا ته دوې څنګه میلاو شي؟ ته یې بیت المال باندې موږ باندې حقداره یې. دغې منځ کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه چک شو، د عمر بن الخطاب رضی الله عنه بچه، هغه د خپل پلار طرف نه وضاحت و چې دا دوې کپړې د په جسم چې دي یوه یې ما وله ده، زه یې د بچه یم خپله کپړه درته ورکړې ده، هدیه مې ورکړې ده. نو بیا کس ویلو چې بس موږ ته خبره اوس واوره اوس دې منو. او چې داسې په امت کې داسې خلک موجود وي چې هغه هر چا ته ګوته نیولی شي. نن سبا داسې د اسبابو زمانه ده او داسې د مفاداتو دور ده چې د چا سره 15 روپۍ مفاد تړلی وي هغه د هغه خلاف رای اظهار نشي کولی. دې ته صاحب الرای سړی نه وي، رای دپاره اهل کسان پکار وي چې هغه یې دغې ټولو شیونو نه آزاد وي، دنیایي مفاداتو نه، د چا د ویرې نه، دغو شیونو نه بالکل آزاد وي. هغه خلک مشورې کې ناست او چې کوم د مشورې امیر وي هغه داسې خو د ترس انسان وي که د په خلاف خبره هم راغله نو بیا دا چا سره په هغې باندې ځان نه خفه کوي، دا ته یې ما خلاف ویلې خبره وه. مسلمانو کې نن سبا دواړه شیونه نشته چې کوم امیر جوړ ده، اول خو د موږ امیران موږ سره مشورې نه کوي، د موږ بدشایان موږ سره مشورې نه کوي، د موږ بدشایان امریکې سره مشورې کوي. ته وایي چې دا د امریکې بدشاه ده، دا خبره دو ته په پام کې راوستل پکار دی. د حکومت او د رعایا و خپل منځ کې اعتماد په دې حاصلېږي
چې ته به د عوامو ترجمان وي، ته به د عوامو نماینده وي، نو بیا به ته د عوامو حاکم وي. او که ته نمایندګي د امریکې کوي او ته نمایندګي د اسرائیلو کوي، بیا د خپلو رعایاو نه قدر غواړې، نو دا شی به ممکن نه ده. د هغه بادشاه د رعایا په زړه کې قدر وي، کوم بادشاه چې د رعایا د زړه ترجماني کوي. په دې ملک کې ټول مسلمان اوسېږي، که څوک ګنهګار ده که دیندار ده. یو دا نه غواړي چې د الله رب العالمین د دین سپکاوی وشي، الله رب العالمین دین د په دې ملک کې نه وي. نو موږ حکمرانانو ته پکار ده چې هغه د دغې مسلمان عوامو د هغو د زړه ترجماني وکړي. ټول علما جمع شو، ټولو خلکو په ګاډه باندې یوه بیانیه پیش کا چې د اسرائیل دو ریاستي حل دا موږ ته نه منظور ده، ځکه دا د موږ د پاکستان بني د قاعده اعظم هم خلاف ده. هغه چې کله پاکستان جوړ کړو اوله خبره یې دا کړې چې اسرائیل به موږ نه تسلیمو، ځکه چې دا ناجایز غاصب حکومت. اوس د موږ یو جرنیل صاحب لوټ شي او هغه به سبا ته وایي چې نه اسرائیل تسلیمولو کې څه حرج نشته ده. نو چې کله ټول د ملک د بیانیې خلاف ته بیانیه ورکوي، نو څنګه به د رعایاو د حکومت خپل منځ کې سره اعتماد پیدا شي، څنګه به د یو بل د خپله کې سره قدر وکړي. بیا کله حکومت د عوامو حقوق وایي، کله عوام د حکومت حقوق وایي. لہذا عوامو او حکومت ته پکار ده چې دو ملک چلونو کې د یو بل مشورې او د یو بل د رای احترام وکړي. دې ملک کې اوسېدونکي دغه خلک دي، دو خلکو چې کوم حقوق دي هغه به ته دو سره مشوره کوي، که ایم پی ای ده، که ایم این ای ده، که بل یو چاته اختیارات ورکړي دي الله رب العالمین، هغو ته پکار ده چې هغه د خپلې علاقې دغه اختیارات استعمالولو کې دغې خلکو نه صحیح یوه جانداره مشوره واخلي او په هغې طریقې باندې ملک وچلوي. نو بیا به یې موږ تاسو خپل منځ کې انشاءالله اتفاق بحال کېږي. کورونو کې هم دا پکار ده، یو سړی که خپل کور صحیح طریقې سره چلوي، تا په کور کې 3 ورونه دي، دا 3 ورونه کور کې برابر دي، نو یو ورور د ځان نه مسلط شاه به نه جوړوي، مسلط شاه چې بس ټوله خبره به هغه منله شي، حالانکې تو سره برابر 2 ورونه نور هم دي. یغو نه رای واخله چې هغه دا خبره تو سره مني که نه مني. که د سره نه یې منله، دا مسله ده چې په شخصي امورو کې مشوره کول دا سنت دی. یو شای سړي سره خپله متعلق ده، ځان ته زه کپړه خوله، ځان ته ګوډه خوله، دې کې پکار ده که زه نه پوهېږم ځان سره یو ملګری ځان سره هغې نه مشوره واخله، دا سنت عمل ده. او په اجتماعي امورو کې مشوره کول واجب دي. ګاډه کور کې ټول پیسې ګټي، یو کس پیسې خرج کوي، نو په هغه باندې لازم دي چې نور ورونو نه تپاس وکړي چې دا پیسې خو زه په دغې ځای کې لګوم، تاسو ماته اجازات شته او که نه. داسې مدرسه ده، مدرسه د ټولو مسلمانو مشترکه ورثه ده. که په مدرسې کې محتمم صاحب ځان نه داسې هغه جوړ کړي چې بس ما خبره به منله شي، نور د هېڅ رایې ته اعتبار نه ورکوي، نو دا د دغې مدرسې د ټول امت حق وای. ده ته پکار ده چې دغې مدرسې یوه شورا جوړه کړي او هغه شورا کې د ټولو کسانو رایې ازاده وي او د هغې رایې مطابق هغه د مدرسې نظام چلوي. نو بیا به دا مدرسه مخ په ترقۍ روانه وي. یو جومات ده، د جومات چې څومره افراد دي، جومات د خلکو نه جوړ ده، د جومات چې څومره چلونکي خلک دي هغو په دغې جومات کې برابر حق ده. اوس په دغې جومات کې دغې ټولو خلکو ترجماني، دغې ټولو خلکو نمایندګي ضروري ده. هغې دپاره طریقې کار مختلف کېدلی شي. حوازن هنین په لړۍ کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حوازن خلکو غلامان نیولي وو، د هنین په جنګ کې مسلمانو ته ډېر غټ غنیمت ملو شو. 6000 پورې هغو غلامان نیولي او 24000 اوښانو، تقریبا 40000 پورې ګډې وزې نیولې او ډېره زیاته چندي سونای نیولې وو. نو بیا حوازن خلکو نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې که د غلامان موږ ته آزاد کړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مجاهدینو سره مشوره وکړه. اول چې کوم مشران وو هغو ټولو ورته ویل چې یا رسول الله موږ طرف نه تاته اجازات ده د غلامان آزاد کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته ویل چې نه، تاسو خو ویلو، خو تاسو لاندې خو لوی لوی قبیلې دي چې هغو به دا خبره خوښه وي که نه وي به خوښه. تاسو لاړ شئ، هر یو مشر د خپلې قبیلې نه ماته دا رای راوړئ چې تاسو عوامو دا خوښه ده که نه مو دا خوښه، چې کله ټول راځي شي هغه نه بعد ماته وایي. نو داسې پکار ده چې مرحله وار
د قوم مشران هغه د یو ځای کې غټه مشوره وکړي او قوم مشران ته پکار ده چې هغه لاندې خلکو سره مشوره وکړي. بیا لاندې څومره هلکه ده چې مثلا په دې پاکستان ملک کې یوه فیصله نفظ کړي چې هغه د ټولو مسلمانو باهمي متفقه رایې وي، بیا هغه دا ملک په ترقۍ باندې روان ده. یو جماعت که فیصلې کوي چې هغه د جماعت د ټولو کارکنانو متفقه رایې وي، داسې نه چې یو سړی هغه خپل رایې مسلط کړي بس نور ټول خلک هغه په بل طرف یو په یو طرف باندې وي. دې سره نه جماعت چلیږي، نه ملک چلیږي، نه کور چلیږي، نه کله چلیږي. دا شی د موږ تاسو نن ډېر اهم ضرورت د اتفاق او اتحاد لپاره صحیح مشوره چې کوم د مشورې طریقه ده په هغې باندې د مشورې دا سنت زنده کول پکار دي. نو تاسو هم دینی دنیوي چې څومره کورونه کوي دې کې د مشورې هغې اهتمام کول او د مشورې چې کوم آداب دی هغې خیال ساتل او د مشورې په هغه کې فیصلې کول، انشاءالله دې سره به موږ په کورونو کې برکات وي، دینی کورونو کې برکات وي، جوماتي کورونو کې برکات وي، موږ مدرسو کې برکات وي، موږ په کورونو کې برکات وي. دا ټول شیونه د موږ تاسو دینی خپله کې به هم شریک دي. په دې کې مسلمانو سره رایې ګډول، یو بل سره اعتماد پیدا کیږي، یو بل خپل منځ کې احترام پیدا کیږي. الله رب العالمین دا د امت مسلمه په حالت باندې رحم وکړي چې دا کې مسلمان په مشکل کې د الله رب العالمین دغه مشکلات ختم کړي، خصوصا د فلسطین مسلمانان الله رب العالمین دغه فتح نصیب کړي. اسرائیل، یهود او نصارا چې څوک د مسلمانانو لپاره مشکلات جوړوي یا الله هغو ته هدایت وکړي، او که هدایت نه وي یا الله نصف نابود کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.